او دویم نمبر فرض د محشر چې الله تعالی به د انسانان ځان ته ودري او تپوس پتې کوي بنده وایه که نه دنیا کې مې تاله مال درکړی و نو حاصل دې کو په جایز طریقه باندې مال دې وګټو تا مزدوري وکړه تا د ځان نه خولې وبایلې خو ای بنده اوس راته دا ووایه چې مال دې لګولی کم ځای کې مال دې په کم ځای کې لګولی و نو که کوم انسان مال په خپل ځان لګولی وي په خپلو بچو یې لګولی وي په خپل کور والو یې لګولی وي د الله په لارې یې لګولی وي په مسجد یې لګولی وي په مدرسه یې لګولی وي مسکینانو غریبانانو یې ورکړی وي نو د هغه سره خو به ثبوت وي چې الله دا ما باندې حقوق وو ستا په نوم مې هم ورکړی دی په ځان مې هم لګولی دی خو چې د چا یوه روپۍ هم په داسې ځای کې لګېدلي وي چې هغه بې ځایه وي هغه په فضولیاتو کې وي هغه په داسې ځای کې استعمال شوي وي چې د هغې ده ته سره فایده نه ده راغلې د ګناه په ځای کې د پیسې لګولې دي نو په ورځ د محشر به بیا دی ولاړ وي الله به ورته وي ولې دې داسې کړي نن موږ تاسو وګورو څومره بعضې پیسې څومره موږ په داسې ځای کې لګو چې ګناه وي او بیا بالخصوص موږ هر وخت وایو چې ګورې په خپلو پروګرامونو کې په ډزو پیسې مه لګوئ ولې دا یو کلپوس داسې خیراتي خو نه راځي داسې دې څه کور خو نه جوړوي چې ولږه اور یې بل کړی دی او سکروټ کا پاتې شوې ده نو بس دا به تماچه کې کېږي نو وابېلوځئ بلکې دا په پیسو راځي یوه روپۍ دا ټول چې دی نو دا تا سره به الله حساب کتاب کوي او تا ګوړې په بره والوځولې څه چلو شه ډزو دې وشوې هېڅ څه میلاو شو تا ته او خدای مکه دا ګولۍ په بل چا را پرېوتله او هغه د دې د وجې لاړه د دنیا نه د هغې به الله له څه جواب ورکړي د خپل مال غلط استعمال مه کوئ او دا موږ ته یو بس یو دغه ښکاري خوشحالي په دې کې ښکاري که د چا په واده کې ډزې وشولې نو که دا واده دی او که د چا ونه کړی نو هغه د سره واده نه دی یا د چا پروګرام دی که هغې کې مثال ګانې بجانې وشوې او مطلب پروګرامونه پکې وشو او پیسې نوستل پکې وشو نو دا واده وشو او د ده نوم وشو او که د چا هغې کې ونه شو نو هغه هغه ناوې نه ده زموږ غلط رسم دی د دې چې لږ سوچ کوه هر مشر له هر نګران نه د کور نه پکار دي او مخکې مې څو پیرې ویلې دي چې داسې جوړېږي چې داسې او دا چمګاول هلکان راجمع کېږي او کوي دا پروګرامونه نو مه کوئ چاته وینا ضروري خو نه ده که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې ودونه شوي دي په کجورو باندې هم کړي دي خیرات کول خو لازمي نه دي چمګاول راجمع کول خو لازمي نه دي د خپل خوشحاله زوی ته واده وکړه او ناوې وله راوله خبره ختمه ده خو چې تا خپل خپلوان هم راجمع کړل او هغه بیا داسې حرکتونه وکړي چې چمګاول کې تا وشرموي د داسې نه راوستو نه راوسته ښه دي او بیا بالخصوص په دې جنجونو کې موږ او تاسو ځو او ګاډي ډک شي په لاره باندې ټول خلک ویني سوزکي به روان وي او ډاکسنې به روان وي او بلینکوچې به روان وي او یوه ښځه مخ نه پټوي ته به وایي چې دا کور ناسته ده نو موږ که دا نه شو کولی نو کم از کم دومره خو کولی شو چې د خپلې ښځې دې ودون ته نه پرېږدو بس چې موږ مجبور یو چې خامخا به ځو دی به بوځو نو که هر نارینه نه پکار دی چې دا خپله ښځه کور کښېني چې جنګ د ضرورت نشته دې ځای کې کښېنه ډولی چې کله راوړي ورکړه به ورشي او دا حالت هغه نه وه چې څه کېږي په لاره باندې او دا موټرسایکلو والا دا موږ او تاسو په خپله جوړ کړو دا ماحولونه نو د دې مال به هم الله تعالی حساب کتاب کوي خبره مې دا کوله چې کومې پیسې په غلط ځای کې استعمال شوې نو په ورځ د قیامت به د یوې روپۍ الله له جواب ورکوي چې دا پیسې مې په څه کې استعمال کړي او درېیم